الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة البلد موضوع سورت پڑھن بنو سلورو آیتونو کی دا ذکر دی چی دنیا دا دا مشقتونو ظاہر دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد چی انسان ہے نو غمونو کی وہ وقت تیرے تکلیف برازی دربانی ذکر دنیا دا محنتونو ظاہر دا تکلیفونو ظاہر آیت نمبر 3 کی دا ذکر دی چی دا دا انسان خام خیالی دا چی کدے داوئی چی زمان دا پاسد لوی قوت نشتا ذکر دے دا مال دا وجہ دا فکر تورسی چی اس ما سر سوک سکولے شی چی دیر مالدار شی ٹیکنالوجی ورسر رشی وہی ما سر سوک سنشی کولے اللہ تعالیٰ دا وئی چی کم خدا تعالیٰ دا قدرتون در کری دی آپ تا قادر نہ دے یعنی تعالیٰ دستر کو قوت در کرے دا وگونے دا ٹورس چا در کری اللہ ناغا پتا کنٹرول نہ کسی کولے بیا دا غالی اخلاق کو تذکرہ دا چی انسان دا سے اخلاق پکارو خودے نہ کری کوئی کل دے با دا برکت مالک ہوئی کنیو کل دا بدبختہ مالک ہوئی. لا اقسم بهذا البلد لا اقسم نا قسم کو بهذا البلد پدی خار بان لے مراد خار نا دا مکی معظم خار دے مراد خار نا دا مکی پیغمبر علیہ السلام حدیث کی راضی کلے چلے ہجرت پر شپا بان لے حضور علیہ السلام مکی معظمین باہر ہوتا ادا مکی روڈ ہے وقت مکی طرف تا کم رات مکی طرف تا کم رات لو نو یک دم از رخ وائشو کا چکاش دے اخفل کورتا واپس لارے نوی یا مکتو انکی احب البلاد الی او الاللہ عز و جل او مکی قسم دے تو زمان دے رفع خواہ دا خدایم دے رفع خواہ زمان دے رفع خواہ دا خدایم دے زکر دا خدایم کور پکی دی لا اقسم بهذا البلد حاجت قسم تنشتا خبیاؤں قسم کو پدی خار دا مکی باندے وانت حل بهذا البلد او تو پیغمبرہ حلال پدی خار دا مکی معظم باندے نو تا حلال یو مانا کوئی چادا کرے جتا پیدائے پدی خار دا مکی کے یو مانا ہے دارا چتا سی تا پیدائے دویمو مانا چتو سیدھن کے پخار دا مکی معظم کے وہ اصل معنی ہے دارا وَأَنْتَ حِلٌ تا حلال پا دی خار دا مکہ معظمہ کی جنگ کول ناروا دی مکہ معظمہ کی جنگ کول ناروا دی قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تُقَاتِلُوم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَلَا تُقَاتِلُوم حَتَّى قَاتَلُوكُمْ فِي مسجد حرام خاص خواہشا کے کافران سرون جنگ مکوئی ہاں کاغی در سر جنگ شروع کنو بی اقبل دفاع آخو لازمی دنا یقبل دفاع اقول خو پیغمبر علیہ السلام چی دا مکی معظمی دا فتح پا موقع بانے مکی ترادن نشو حضور فرمائے احلت لی ساعا دا یو گھنٹے دا پانا ماتا اللہ تعالیٰ دا اجازت رہا کسوکنے نمڑکا کسوکنے نمڑکا صحیح شو وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدْ نو سگورا لا اقسم بهذا قسم می دی پدی خار دا مکی معظمی بانے چی پدی کستا جون با یقینا دیر مشقت والا تھی جون با دیسی نو پیغمبر علیہ السلام دا مکی والا جون تاستا معلوم سورة تکلیف والا یوا وَأَنْتَ حِلٌ بِهَذَا الْبَلَدِ مکہ معظمہ دیکھ جنگ کول بتانا پارا جائز کی گی خود دا مرحلے طرح سیدر دیر مشکل کار دے دا مرحلے طرح سیدر فتح مکہ دا سے خیراتی کو نوش رہے پیغمبر علیہ السلام پورے شپگ وہ کالا مسلسل جنگونا کریو دا غی قوت کمزور کرو تبھی مکی تا وردن نشو نو پاسانا وردن نشو کہ میں تکلیف زبار دا دعا یو مشقت دا چی مکہ معظمہ کی یہی نو تکلیف کے چی مکی معظمی تا فاتحانہ دن نکی گی نو تکلیف دا مراحلو نو پیرے گی صحیح او درین ووالدن لقسم میں دے پپلار بان لے کم پلار بان لے یعنی ہر پلار چی دا اولاد دا پارا مشقت کے جوندونا تیرے دا شپیج تاس جاب کرو نسا پارے کوئی ہاں کہ یو زاندی ہوتے با جماعت کی کرو چاہ با دور روڑای روال تا پرتا ہوا کچن چتا ہوا پڑا نا منڈی تولے سر پارا دی اولاد دی پارا ووالدن لقسم میں دے پپلار بان لے چی غم مشقت کے دے وما ولدا ومن ولدا اقسم میں دے آچا بانے چی بچے زی گولے دے نمور ہاں ولدا مانا مور نمورم پا تکلیف کی چاہ دا پارا دا اولاد دا پارا رشپے معشوم جاری امور غریب اور صدق کا سناس صحیح ہے
امور غلی ایون که دا بچے دا سپینشیر هم شي و چې تکلیف پې راشي نو د مور زړه دوړېږي که داسې نه ده لقد خلقنا الانسان تاکک سره مونږ پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان تاکک سره مونږ پیدا کړی انسان فی کبد په مشقت کې ایحسبو آیا دې خیال کوي الله یقدر علیه چې قدرت به ونه لري شي د باندې احد هیڅوک یقول دی وی اهلکتو مالا لبدا اهلاک معنا دلته انویسټمنټ دی اهلکتو مالا لبدا چې ما انویسټ کړی دی ډیر زیات مال دومره شیئرز مې دي په څه کې پته شي کې په AT&T کې او دومره شیئرز مې دي په نارت ویسٹ ایئرلاین کې او دومره شیئرز مې دي په والمارټ کې او دومره شیئرز مې دي رابس کې یا هر څه کې یا ګور دی وایي ما انویسټ کړی ډېر مال چا دومره ډېر انویسټمنټ وي هغه وایي ما باندې اوس غالب راتلونکی نشته ایحسب آیا دې خیال کوي ان لم یره احد چې نه دلی دلی چا علم یرهو چې نه دلی چا علم نجعل له عینین الله تعالی وایي دا د خام خیالي ده چې کوم خدای د هره پرده جوړه کړې ده هغه د ټولو پټو ښکارو باندې عالم هم دی چې څه وخت هم غواړي داسې به راګیر صحیح شو کمپیوټر چې چا په لاس کې کمپیوټر چې چا په لاس کې کنټرول سیسټم د چا په لاس کې نه کمپیوټر باندې شي کلیک کولی چې نه کلیک کولی وای چې څه واشکول غواړي نو واش به کی سپیډ کول غواړي نو فیډبیک ورته نه الله تعالی وایي چې ټول د کمپیوټر بټن خو زما لاس کې ده نو زه کوم شی ځان طرف تراخل غواړم را به کوم نیول غواړم او به نسم کوم ریلیز کول غواړم ریلیز به کوم علم نجعل له عینین آیا نه دی ورکړي موږ دته عینین دوه سترګې ولسانا عجبا وشفتین ادو شونډې نو سترګې د کتو دپاره سترګې د کتو دپاره چې شی وګورې او جبا دا د ایکسپریس کولو لپاره چې ذهن کې رسېدي چې هغه بهر ته راوباسي نو د سترګو په واسطه د بهر څیزونه سړی دماغو ته ورکوي او د ژبې په واسطه د دماغو څیزونه بهر ته راوباسي د سترګو په واسطه سړی څه کوي دماغ ته ورننه باسي شیونه او د ژبې په واسطه چې په دله دماغ کې څه خبر راغلي په ژبې بهر راوباسي او شفتین شونډو باندې د خوبصورتي جوړه ده شونډو باندې څه دغه خوبصورتي او صرف خوبصورتي نه د ژبې کلام موقوف دی په دوه دریو شیانو باندې په حلق باندې په ژبه باندې په غاښونو باندې او په شونډو باندې یعنې د ژبې کمال په دریو څیزونو دی نمبر 1 حلق څه شی حلق نمبر 2 غاښونه او نمبر 3 شونډې نه کله چې حلق کار نه کوي خبره کولی شي لږ زور سره کله چې غاښونه نه نه او سړی پوهېږي دی وایي سره او کله چې شونډې یې دواړه کټ کړي صحیح ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین اخودلی مونږ تدولارې د خیر او د شر فلقتحم العقبة پس دې نه ده داخل شوی العقبة عقبه اصل کې د غره شاته کوم مشکل ځای چې وي د غره شاته مشکل ځای فلقتحم العقبة دې نه داخل شوی هغه سخت ځای ته وما ادراک څه شي خبر کړی ته ما العقبة چې دغه سخت ځای د غره شاته څه شی دی فک رقبه ازادول دي د غلام یا د وینځي ازادول دي د غلام یا د وینځي نو مال لګول انسان ته ډېر ګران کار ښکاري دا داسې ده لکه چې دی غر ته خیږي او بیا کوزېږي شاته سخت ځای ته ورځي او پته نه دلته کې یو کینین ډېر څه ورته خلک ولا کتوله دي ګرینډ کینین نو ګرینډ کینین هغې ته تلل هم ګران دي کوزېدل ورته هم ډېر ګران دي الله تعالی فرمایي چې دا غلام او وینځه ازادول یعنې پیسې لګول انسان ته داسې دي لکه چې د غره سر ته خیږي او بیا یې په کته کوزې فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ازادول دی او غلام یا د وینځه دي او اطعام یا ډوډۍ ورکول اوږیتا فی یوم په هغه ورځ کې ذي مسغبة چې ډېره د لوږې ورځ وي یعنې خلک چې ډېر حاجتمند دي په کومه ورځ باندې خوراک ته نو په هغه ورځ باندې خلک په خپل خوراک کې ځان سره شریکول دا داسې لکه ګرینډ کینین ته ختل او بیا کته کوزېدل یتیما ذا مقربة هغه یتیم ته چې د رشتې مالک د تا سره او مسکینا یا مسکین ته ذا مقربة چې په خاورو کې خړ پړ پروت دی ثم کان من الذین
ابیا دې من الذین دا کون کې د خیر د هغه چانا امنو چې ایمان راوړل ځکه دا شرط دی ایمان د عمل د قبولیت شرط دی ایمان د عمل غیر مسلم اغیبیت ایمان سره امداد کوي که نه کوي بل هغه آپ نه جیوي مسکینان سره کوي که نه کوي د ویلفیر کارونه کوي که نه کوي خو څوم چې ایمان نشته نو د خدای په نسبت باندې ریوارډ هم نشته بس دنیا کې نیم او فیم دی آخرت کې ریوارډ ثم كان من الذين او بیا چې وی دې دا چانه چې ایمان راوړل وتواصوا بالصبر او هغه چې یو بل توصیت کوي بالصبر د استقامت وتواصوا یو بل توصیت کوي بالمرحمه د نرمۍ کول یو بل سره اولئک دا کسان اصحاب المیمنه نو مرحمه اصل کې دې ته وایي چې سړي باندې کوم تکلیف راشي او ته ور سپورټ ورکړي نو دې څه وایي مرحب او داسې هم نه چې د سرفیس باندې نه د زړه د اخلاص د زړه د ګیرایونه چې ولا کوم سپورټ ورکړي دې ته وایي مرحمه اولئک دا کسان اصحاب المیمنه دا د برکت مالکان دي والذین کسان چې کفر کړي د آیتونو زمونږ هم اصحاب المشأمه دا ملګري د بدبختۍ دي علیهم نار په دوی باندې اور دی موصدة چاپیره نه بند شوی داسې اور به لاندې به باندې به ښي طرف ته به ګس طرف ته به مخې ته به شاته به چاپیره نه به اور کې راځي ساري الله دې مونږ بچ ساتي نو سوره البلد خلاصه صورت چې انسان مشقت کې پیدا دی چې دنیا کې نو مشقت به تیری دا د خام خیالي ده چې کني د مالدارای د وجې بې ځان د هیڅ چا کنټرول کې نه ګڼي اعمال صالحه په قید د ایمان اعمال صالحه په قید د ایمان دا د برکت باعث دی او کفر د بدبختۍ باعث دی